बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ستړي مشي په خیر راغلي درته هم خبریز ماښام کې خبریز ماښام همیشه زمون کوشش وي د خیبر نتورک کوشش وي چې په دغه سکرین باندې په دغه شیشې په تھرو باندې مونږ تاسو ته اویرنس درکو اویرنس هغه زموږ د سوسایټي د هر ورکوټي نه ورکوټي شیز کېدلی شي چې څنګه مونږ لاست پروګرام کې په شاه باندې کوم پروګرام زموږ تیر شوی په شاه هفته کې هغې کې هم اویرنس هو اویرنس چې کوم یو کړه درست والا دغه شانتي کې چې کوم د هغې اویرنس پروګرامونه هغې کې موږ څه ډسکس کړو د سوسایټي د فیملی لا یا د هغې نه علاوه لږ شان احتیاط څنګه احتیاط او هغه دغه شان احتیاط چې دغه احتیاط به موږ څنګه خپل ځان پورې محدود ساتو لکه موږ خلکو سره ګل میل شو ډېر سره په خلکو باندې ټرسټ وکړو هغه نه دي کول پکار موږ ته دې نه علاوه که زه نننۍ خبره کوم نو نننۍ هم موږ سره همدغه شانتي کې اویرنس خبرې به کېږي اویرنس هغه د سوسایټي اویرنس دی هغه زموږ د ښځو هکله دی زموږ زنانه په هکله به اویرنس وي ځکه چې سوسایټي کې موږ همیشه دغه وایو که نه یو خبره زموږ مشران هم کوي چې بس سړي ته امپورټنس ډېر ورکول دي صحیح ده سړي ته هم ورکول دي خو زم چې زنانه نن سبا څه کولی شي کم فیلډ کې هغې خپل نوم جوړ کړی دی نو سړو هم جوړ کړی خو د زنانه نن سبا پیورټي ډېر زیات دي هغې یو فیملی چلی هغې یو فیملی چې څنګه ایجوکیټډ ساتلی شي هغه هم رکوی شي ایون دې نه علاوه د خاوند په اوږه مطلب اوږه په یو ځای کې دواړه شانه بشانه هغې دواړه جاب کوي یو کور چلی که هغه فاینانشلی وي که هغه ایجوکیشنل وی باندې وي او که هغه د ماشومانو پرورش او تربیت باندې خبرې د دې په هکله باندې به نن خبره کیږي نن به تاسو ته ډېر زیات هغه څه معلوماتي خبرې به تاسو سره شیر کوو اور هغه صرف اور صرف زه به یې نه کوم بلکې موږ سره چې دلته کې کومه میلمنه ده او ډېر زم چې ما ته خوشحالي کېږي چې کله هغه زما چې څومره هم سینیرز یا زما څومره هم ټیچرز یا پروفیسرز وګورم که نو هغوی سره بیا هغه ګپ شپ او هغوی بیا د اویرنس حوالې سره چې خبرې اترې کېږي نو هغه زه وایم چې زموږ دپاره ډېر زیات ښې وي ډاکټر انوش خان د موږ سره میډم هغوی سره به خبره کوو او هغه صرف موږ دا نه شو ویلی چې زموږ د سوسایټي په هکله به خبرې کوي بلکې هغه د چیر پرسن اور ورسره د ډپارټمنټ جنرال سټډي آف پېښور چې کوم ډپارټمنټ دی د هغې چیر پرسن اور چیر پروفیسر دا نو هغوی ته دعا سلام کو هغې نه پس ته به بیا ځو نوشروان بھائی طرف ته هم السلام علیکم میم وعلیکم السلام په خیر راغلی میم څنګه یې ډیره مهرباني ستاسو ډیره مننه چې نن هم دلته راغوښتی تھینک یو میم خبرې به در سره کوو خو زه یم چې پیل د نوشروان هم لږ هرکلی هغوی ته وایي ځکه چې تاسو راغلی نو بیا خوراکي هم پکار دي ضرور او جنډر بیلنس هم پکار دی ایگزیکټلی نوشروان بھائی په خیر راغلی ستړي مه شئ السلام علیکم جی څنګه وعلیکم السلام څنګه یې نوشروان بھائی شکر الحمدلله تاسو ښه ټیک ټاک الحمدلله نوشروان بھائی نن ګوره سپیشل میلمنه مونږ راغلی ده اور پکار دی چې بیا څه سپیشل خوراک جوړ کړئ سپیشل بجیا نمګه جوړو یو سپایسی چکن وینګز او سره موږ جوړو شامي کباب بالکل بس زم چې تاسو هغه شروعات وکړئ او موږ به میډم سره خبرې شروع کړو ځکه چې زموږ سوسایټي کې که موږ ډېرې هم ګورو که نه نو ډېر زیات پرابلمس موږ فیس کوو او زنانه چې وي که نه زم چې هغوی صحیح ده غواړي چې انډیپینډنټ جوړ شي خو هغې باوجود هم ډېرې مسلې هغوی فیس کوي که هغه فیملی سایډ نه وي که هغه سوسایټي کې دغه شانتي کې نورې هم مسلې نو هغه کوي په دغه هکله باندې به زه میډم سره خبره کوم میم ټول نه پهله خو موږ چې ګورو که نه زموږ سوسایټي کې اویرنس راځي خو هغې باوجود هم هغه زموږ چې کوم فیمیل وي که نه هغې ته هغه شانتي امپورټنس نشي میلاوېدی چې څنګه زموږ سوسایټي کې میل ته کېږي که موږ خبره کوو زموږ د فیمیلز با اختیار خبره کوو چې مطلب هغوی ته اختیار پکار دی چې هغه کم چیلنجز خو پہله هغوی فیس کوي چې اختیار ہونے کے لیے کون سے چیلنجز هغوی فیس کوي پہله خو به په دې مونږ خبره کوو چې مطلب معاشي حوالې سره یا زموږ باقي سوسایټي کم پرابلمز دي نو کم داسې پوینټس دي کم داسې چیلنجز دي چې هغه فیس کوي زموږ فیمیلز زه که ستاسو په خبره باندې سمه رسېدلې یم زما په خیال کې ستاسو اشاره چې دا هغه امپاورمنټ ته ده چې بنده خپل خود اختیاري ورسره وي خپل واک خپل ډیسیژن ورسره وي ټولو کې مخکې دا ضروري ده چې موږ دا وګورو چې آیا امپاورمنټ یا د خود اختیارۍ خبره چې موږ کوو دا ټولو دپاره یو شانتې دی کیدای شي ماله د امپاورمنټ یو مطلب وي او وزیرستان کې چې ښځه ناسته د هغې لی بل مطلب وي نو دې دپاره دا ډېر ضروري دي چې موږ چې خپل
کانټیکست خپل سیمه ته وګورو چې مونږه کوم قسمه امپاورمنت غواړو د لته یو شی همیشه چې دا غي لګ غلط بیانی کیږي یا مس انډرستانډینګ کیږي هغه دای چې لکه زنانا خود مختار کېدل غواړي چې څنګه تاسو انډیپندنت دا مطلب نه ده چې هغه لکه مادر پدر آزادي د کور نه آزادي د سړو نه آزادي رونو پلارانو نظامونو دا څه خبره نه ده خود اختیاري چې د اغازان لډیر کنټیکسچوال شي دي چې آیا خود مختاري ز دیتا وما چې ماته د سبق و حق ملو شي او که زه دیتا وما چې ماته د جاب حق ملو شي او که زه دیتا وما چې ماته د ډاکټر د تلو بل د صحت حق ملو بالکل نو دا ټول هغه سيزونه دي چې دا ټول بنیادی حقوق دي بالکل او خو ارزه کې د دې حق ملاوېدو توازن چې دی هغه فرق دی نو دله چې موږ د امپاورمنت خبره کوو دا ډېر ضروری ده چې موږ دا وګورو چې موږ کوم قسمه امپاورمنت غواړو او امپاورمنت څوک غواړي بالکل میم چې څنګه تاسو خبرو کا وزیرستان کې یا زموږ د دغه زی کمپیریزن موږ کو نو ټوټلی ډیفرنس او ماغه خبره کان چې موږ سوسایټي کې دغه آیډیا وی چې بس سړو نه بس سایت ته شو کسی کا حق هم په نه هو خو کوم سوسایټي کې هغه شانتي کې اویرنس راولو لکه څنګه دا دواړو ته ایکوالټي پکار ده ایون وزیرستان والا ته دی نو هغه به څنګه راځي چې آی تھنک دلته بز یو شی لږ وضاحت کوم چې ایکوالټي نه هر وخت مسلې نه حل کیږي مونږه اکوټي پکار ده مونږ ته فیرنس پکار دی چرته کې مونږه دا وایو چې جی مونږه خو زنانه اولاد د سبق حق ورکو جی this is equality کومه وزیرستان کې ورکو کومه په خور کو خو آیا په وزیرستان او په خور کې د زنانو حالات یو دي نو کله کله ایکوالټي نه خبره نه جوړیږي خبره د اکوټي وی چې الته اجت څه شي ته اوس مونږه دا وایو چې مونږه په فلاني ځای کې ماشومان او جنکو له سکول جوړ کا آیا هغه سکول ته د ماشومان رسایش ته بالکل میم چې په دغه باندې خبره کوو سر تاسو خبره مې کړ کو خدا خبره به کنټینیو ساتو یو ورکوټ شاندمه نه پسته موږ سره اوسئ جی هر کله یو ځل بیا خبریز ماقام کې اور ما سره میډم منوشه ناشته ده اکثر موږ دغه خبرې کوو کنه چې کله لیکچر دوران کې زه خبرې کوم کنه هغه شانت کې ماته سټرسفل نه فیل کیږي خو چې کله زموږ کوم مشران پروفیسور ناسي نو ما هغه زموږ انرژي لیول ډاون کیږي مم دا سه همیشه کیږي موږ سره چې زموږ کلم پروفیسور موږ سره ناسي هغه تیز خبرې بیان نشي کېدل مم راځو خپل کوېسچن طرف ته چې څنګه د وزیرستان او دغه خبره کېدل زموږ د پیښور چې مطلب ایجوکیشن ایکوالټي نه کوالټي پکې پکار ده خو مم یو بل خبره پکې ما نوٹ کړې ده چې زموږ سوسایټي کې اکثر عمره با اختیار خبر راشي چې څنګه با اختیار به خواتین مونږ جوړو نو هغه لپاره کم یو کردار ک تعلیم حواله سره مونږ نو کم د کردار ادا کی یا کم د پوینټس وی چې پاغي باندې زموږ خواتین تعلیم پوینټ اف ویو باندې با اختیار جوړې دي ګوره چې کومه تعلیم خبره کوو بیا تعلیم نه پس ک د جاب حواله سره خبره کوو تعلیم ټول لا یو دی کومه ګورو مطلب الکان علم سړو علم خواتین با اختیار دي یونیورسيټانو کې اډمیشن اغشتو کې نو د تعلیم سیستم ځان لا ایشوز دي چې اغا د زنانو او د نارینو دواړو باندې اثر پروزي لکه زما پرسنلی زما تقریبا دیش کاله کې دوه ولدي په هایر ایجوکیشن کې ٹھیک شو اوس پورې زدا سوچ کوم چې فار ایگزامپل مونږه ماشومواله نوالا تر ایم ای پورې یا کم از کم چې اوس بی اس شو تر هغه پورې انګلیش کمپلسری زموږ یو سبجیکټ دی بالکل ټول مونږ وایو ټیک شو څوک وختي څوک لګلیټ خو بهر حل وایو هغه نه باوجود مونږ ولې په انګلیش کې فلوئنت نو دا زه خبره دی لکوم چې ما په خپل انګلیش خولې دی یو لسکاله ټیک شو نو خبره دا ده چې الته زموږ په سلیبس کې ایشوز دي دغه شانت چې په تعلیم غراشو آی تھنک پاکستان چې کوم مراحل نو ستیریږي او چې کوم مخکمو مونږه سره سکل یا ووکیشنل انسټیټیوټ نشته ار کس چې دی هغه ته د ایم ای کولو اجت نشته هغه ته د ام فل پی ایچ ډی کولو اجت نشته ټیک شو تاسو ته زیات سکلفل ټیکنیکل لیټ سي کیمرامین پکار دي یا کیمرا پرسنز پکار دي هغه دا یو سکل دی چې هغه ایسته کی هغه د لپاره پی ایچ ډی کولو اجت نشته نو مونږ ته مسله ټوله دغه دا او دغه شی په ځاناو په تعلیم کې هم ترانسلیټ کیږي دله چې یو ځل چې اډمیشن وشي اولدو دا وی چې د ماشومانو جنکو مارکس زیات خراسي الکانونه ولته بیا د واده خبره راشي
او هغه نه علاوه بیا دغه چې څنګه زموږ جاب مارکیټ سچوریټ شوی دي نو ډیر اوس موږ دا ګورو چې ایجوکیشن په تھرو ډیر داسې ماشومان دي چې هغه انټرپرینورشپ کړي دي آنلاین بزنسز شروع کړي نو دا د تعلیم فائدہ وی چې هغه تاسو ته لکه نوې لارې مثلا نن سبا به ټیکنالوژي اس نه کیږي نو بجای چې موږ صرف ایم ای کوو یا بی ایس کوو یا ام فل پی ایچ ډی کوو زیاته ضروری ده چې موږ ځان ټیکنیکلی اکوپ کو ټیکنیکلی ووکیشنلی سکلفلی اکوپ کو چې ځان لا بیا سبا لسه ذریعہ معاش پیدا کولی شي نو مسله صرف د جنکو په تعلیم کې نه دی زموږه سیستم کې نه دی چې موږ څه خایو سټوډنټانو نه موږ څه غواړو هغه نو اوس ګوره زموږ دومره میډیکل کالجز دي زرګونو باندې ډاکټران ته راوځي چې نه کم ته راوځي الکانم ته راوځي نو ټول خو ډاکټرز چې دي نو هغه صدا سي ویل نو ډاکټرز خو نه جوړي ټایم واړي انجینیرز راوځي لایرز راوځي نو یو داشه دویم دا چې کله د خپل ذات خبره راشي د جنکو زه همیشه دا وایم چې ګوره دا د نارینو دنیا ده ٹھیک شو انټرنیشنلی دا صرف پاکستان یا خیبر پختونخوا نه نو چې تاسو په کم فیلډ کې مې هغه کې با نارینه نه زیات مهنت کوي ولې هغه خو خپل افیشل ټایم نه پسم ملاوي دي شي یو بر کلم تلی شي هغه سوشل نتورکینګ هم کولی شي موږ نه شو کولای زمونږه معاشره کلچر د دې شي اجازه نه ورکړي نو تاسو سره چې څه ټایم دی او پاغه کې به ډبل مهنت کوئ دله چې یو ځل تاسو په پریکټیکل لایف کې راشه نو بیا زمادانی وخت بندا په ځان باندې هغه پټي هغه کوي چې چیزو خو لکه یو نو خزای ما یا جنې ما نو مال کار نه وختي پرې دی او دا تیار شو دا وختي شو دا لیټ شو باران دی نه یو ځل چې پریکټیکل لایف ته راشه بیا کمپیټ کوي دله چې دا تاسو خپل چويس او خپل خوخه بچی راشه بالکل نو مهنت ډیر ضروری ده مې مهنت خو دې خو لیکن کومګو کور زموږه ماغه خبره ده چې سوسايټي کې میل چې وکنه هغه ته بیا ذات ورته وي چې مطلب هغه ایکوالټي ما خبره چې د مین او دغه کې نه ور کوي میل ته ماغه شانتي زیات امپورټنس ملو شي فیمیل ته ماغه څنګه تاسو ول چې د زنانه یو تعلیم لیول پورې او ساتي او بس هغه نه پس بیا غي د واده خبرو شي نو آیا دغه شیزونو کې به موږ ایکوالټي څنګه راولو ګوره بچي واده خو نارینه کوي کنه او واده کول څه بده خبره نه ده دله چې ما داسې خلک هم کتلی چې هغه واده نه پس سبق هم ویلې د جابس تم راغلي دي خو ځا میجورټي لا مې بي دا پاسبل نه وي خو بل خبره دا که تاسو او په دې کې آی تھنک یو تړلې خبره دا راځي چې نن سبا موږ ډېرې خبرې کوو چې دا د انډر ایج یا د کم عمره د واده نو دینه لګ استراب پکار دی دینه لګ بچ کېدل پکار دي چې کم از کم د یو ماشومې چې تر 18 کال عمر نشه وي نو واده نه دی پکار او بای د ټایم چې هغه 18 کال ته رسی نو که سبق ویلی وی خبره ده اټ لیست 18 کال پورې ماشومانو بی اے نه وی دی لبی خو ختم شونه اف خو کم از کم کړي کنه یو بیسیک ایجوکیشن خو وی چې اټ لیست یو هغه فاونډیشن یو بنیاد خو چې کاغې نه مخکې تلل غواړي په نسبت دی چې اډو د سکول شکل یې نه کتل بالکل میم وومن امپاورمنٹ باندې که زموږ باقي موږ هغه پوینټ اف ویو سره خبره کوو زموږ د هی علاقو ته چې کومه کلی علاقې پاغه کې هم اوس پورې زموږ هغه شانتي کې فیمیلز تعلیم نشي حاصلولای او بیا تعلیم نه علاوه کوم د جاب خبره کوو جاب خو بیا هغه وی کنه چې په 100 کې زموږ تقریبا یو 2-3% پی چې کوم جابس طرف ته راشي نو آیا د هغه علاقو ولا خلکو ته څنګه موږ اویرنس ورکړو دا داسې ده چې زه نور پاکستان نه خو نه ما خبر خو کې پی کې زما خپل ریسرچ ته تاسو ګیس کولی شئ چې په کې پی کې ان فیکٹ پاکستان کې هایست لیول اف لټریسي په کم ځای کې ده ریسنټ نه ما خبر خو زه تقریبا یو لس کاله خبر کوم آی ډونټ ثینک چې هغه بدل شي کریکټ ټولو کې زیات ریټ اف لټریسي هو او مای ګاډ 81% او دا د 2012 خبره کوم چې کله ما ریسرچ کوم او دا څه نه ده دا بیا په ځای باندې د زما خپل تعلق 400 نه دی الته کې ډیګري کالج هم جوړ دی او الته کې ز په خپل جنکه پیجنم چې ام ای هم او د جاب مسله دا او دا شی اوور د جنریشنز بدلیږي لګیا دی چې نن ناشل کال مخ کې می بي مونږه په ټي وي خدا نه سوچ کو چې لکه ټیک دا فیمیلز او ډېر لیمیټډ فیمیلز اوس تاسو خپل د ټي وي سیټ اپ تا ګوره چې تاسو سره څومره فیمیل کالیګز ټیک شو زما صرف یو لکه ګیلا داوی چې پروډکشن هاوسز سینیئرز چې دي کنه یا ډیسیژن میکرز چې دي هغه ته زنانه ولې نه رسي او هغه د پاره هغه مهنت چې ما خبره کوله کنه هغه ډېر ضروری دی
مطلب همدغه دی چې کله هم جنکۍ د واده خادي طرف ته ځي خو زم چې هغې نه اول خپل ایجوکیشن باندې او بیا که جاب میجورټي فیملیز ته هم الاوي او بیا سپیشلی هغه بیک بون چې کوم هغه پیرنټس دي بالکل چې هغه ورته سپورټ ورکړي نو ډیفینیټلی بیا زم چې هغه ته ډبل ټریپل سټرګل کول یو هغه دا او لګ آی تھنک تاسو دا داسې پروګرامز چې دي میډیا ډېر وی رول ادا کوي په دې اگاهي کې زه همیشه دا وایم چې اوس تاسو کور کې وګوره نو اخلي پخلي د زنانه کاری ٹھیک شو جامې ګندل نه ګندل د زنانه کاری او چې کوم ځای کې هغه ایز ا پروفیشن راځي د دنیا بهترین کوکس چې دي هغه نارینه دي چې ټولو کې ښه ډیزاینرز دي هغه نارینه دي تاسو په صدر کې چې میجورټي درځيان دي ټول نارینه دي نو دلته مسله دا چې کوم ځای کې لکه د ارنینګ خبره راشي او د اکونومکس خبره راشي نو تاسو ټول 5 سٹار هوټلز کې چې شيفز دي لکه دا غي چې کوم هډ شيفز دي ټول سړي دي ایگزیکټلی میم دلته نه بار ملکونو کې میجورټي سړي دي نو مسله دا غاټه چې مونږه چې ترسو د خزو کنټریبیوشن انډر اسټیمیټ کو بالکل نو دا چې اوس کو دلته کې چې ان فیکٹ تاسو یو فیمیل کوک اخوا نو بیا به یو غ سټیریوټایپ دغه کې د چې کوکینګ نو زه خو ډیره خوشاله یم چې تاسو دلته دا بھائی د چې کوکینګ کوي بیکاز دا سټیریوټایپس بریک کوي چې کوم زمونږ یو خاص سوچ وی کنه چې بای کوکینګ دی دا خو سره ریلیټډ دی او لکه چې مونږ ته سوچ بدلول دي هغه دا چې کوم ځای کې اکونومکس راشي نو الته کې هم لګ د خجو سوچ پکار دی چې الته ضروري نه ده چې هډ شيف سړی وي دله چې د زنانو په ابیلیټیز باندې اوس پرې معاشره کې لګ خلک شک کوي او چې آیا دی وکار کولی شي کنه بشي کوله او ځان پروف کولو د پاره بیا مهنت زیات کول پکار بالکل بیا د څه چیلنجز وی چې هغه ایکسپټ کول پکار دي چې هغه سوسایټي کې ورته او خای چې نارینه نه زنانه هم څه کمی نه دي زنانه هم کوي شي نو شیروان بھائی سم تیار کو کنه زموږ سپایسی وینګز تیار دي او دنه پس په شامي کباب جوړو نو زم چې د دې کا ریسیپی تاسو خای ځکه چې ډیفینیټلی او ما خبره تاسو لاس کې خو ذایقه ده خو زه وایم چې زه در شمغې نه پس د ریسیپی راتو خای حاجی فضیلت هانجی ګرام کتم پلیټ طرف ته دی بالکل نه ته وروړم هیڅ خبره هغه اوکے دا ګرام کتم کو ما دې تقریبا 1 کیلو وینګز اغشتو کنه هم لاول وینځلو صفا میکړه چې کله مروړه هغه ما ټول نه مخکې یو تقریبا 1 لیټر وبو کې 2 ټیبل سپون مالګه می واچول او آی کې ما ډیپ کړ هغه څه کوم دی هغه سملم لاړ شي او هغه جمز وغیرہ ټول لاړ شي نه پس په هغه تاسو دوباره خو وینځه کله وینځل شي خطا غشي تاسو به چلو کې چې تقریبا 1 ټیبل سپون وګا ادرک پیسټ صحیح یو لیمن یو نیمبو غټن او تور مرچ او تقریبا 2 ټیبل سپون تاسو اویل واله او دا باغی باندې سټیم کې چې خه سټیم شي خه دغه ختم شي لکه بالکل نرم شي او سټیم شي اینه پس چې کوم انګریډینټس یوز کیږي او تاسو نوٹ کړئ چې جی پیپریکا پاوډر 1 ټی سپون دړه مرچ 1 ټی سپون مالګه تاسو خپل ټیسټ سره د اوریګانو چې کوم دی 1 ټی سپون د چili ساس چې کوم دی 1 ټیبل سپون او مالګه تاسو د خپل ټیسټ سره دا د انګریډینټس دي او لیمن جوس په تاسو والے تقریبا 2 ټیبل سپون دا ټول به د کې واچوي هغه به د مصالو کې به دا ډیپ کې چې کله فرای کوي هغه نه مخکې به چې کم دی د اوریجو اوړه 2 ټیبل سپون کارن فلور 2 ټیبل سپون او میدا 2 ټیبل سپون دین به یو بیټر جوړ کې هغه بیټر به د باندې پاسه مکس کې او دا به تاسو جی ډیپ فرای کې نو بس داسې براشي اوکې دومره خپل ریسیپي او دغه ریسیپي امید لرم چې تاسو به ټرای کوئ په کور کې ځکه خبریز ماښام صرف د خبرو د اویرنس صرف نه بلکې هغه لږ ډیر پکې کوکینګ هم تاسو څخه یو هغه نو شیروان بھائی همیشه کوشش وکړي چې ښه ریسیپیانې تاسو ته وښیي نو شیروان بھائی بل ولا ریسیپي کې به څومره ټایم لګي بس هغه دینه پس هغه تیاروي ډن موږ به راځو واپس میډم طرف ته میم اکثر تاسو خبرو کا چې مطلب د میډیا حواله سره رول ادا کوي فیمیلز صحیح ده میډیا کې هم فیمیلز هم کار کوي خو زه چې زمونږ په دلته کې کوو په دې کور کې خیبر نتورک کې کوم ګورو نو وی په کې دغه زیاتې جنکې وي خو بیا مو ما خبره کوي چې زمونږ هغه سوسایټي کې ماغه میل ډومیننسي راشي پکې نو میډیا څه رول ادا کولای شي په فیمیل د سیف کریکټر با اختیار
زما په خیال کې ټولو کې مخ کې خو یو شی ډیسیپیټ کې دی چې شي یو سوچ چې میډیا کې هم اوس د خکورونو خلک راځي اوس پورې زمونږه یو دا سوچ اسوسییټډ دی چې میډیا کې خو اجازه نه ملاويږي او خزو ته راتل پکار نه دی او کراشي مخکې خو ډېر ډیروګیټری ټرمز استعمالې د ایون نارینو لم خو بهرحال نو زما په خیال کې تاسو بل پروګرام هم پدې پکار دی چې په میډیا کې د زنانو پارټیسپیشن او هغه کې زما په خیال کې صرف د زنانو نه وسره څوک نارینه هم پکار دی د چې میډیا زما زړه ته ډېر نږدې یو سبجیکټ دی ٹھیک شو بالکل خو خبره دا ده چې زه د ریسرچ پرسپیکټیو نه ګورم او هغه کې اوسه پورې بیکاز چې ترسو دا اکسپټنس نی راغلی می بي نن نشل کاله پاس زبستاسو ټاک شو کې نه راتلم ټیک شو کنه بیکاز دغه شانته خو یو خشي چې دی چې نن تاسو دلته ناشته او زم ناشته ما دا شو کوي چې د خلکو پرسپشن او د میډیا هاوسز خپل پرسپشن هم لګ ډیر بدلی بالکل هم د سره مم خبرې بکو خو دلته دمه وخت شوه دی دمکو غینه پس راز تاسو چرته زیما چې یو ځل بیا خبریز ماقام ته هرکلی اور زموږ ډسکشن چلی ماغه وومن امپاورمنٹ باندې او ما خبره ده چې وومن امپاورمنٹ صرف دغه نه تعلیم او د ایجوکیشن دا نه بلکې هر یو شیز کې هر یو شوبې کې هر یو کار کې پکار دی چې خزوته مونږ ورکوځي اور خزوته هغه ریسپیکټ هغه او ما خبر راځي زما په مایند کې چې مطلب یو ایکوال چې څنګه میل ته مونږ هغه شانت ریسپیکټ وکړو هغه زنانه ته ورکو صحیح دا ورکو خو زم چې هغه جاب حواله سره او دا هغه شان ډومیننسي حواله سره مم مونږ اکثر دا کتلې دي چې زموږ څومره هم خواتین دي زموږ څومره هم زنانه دي نو هغه ته ثقافتي لایک فیملی چې کوم بیک گراوند مونږ وګورو کنه چې مطلب هغه ته رکاوټونه ډیر زیات راځي په سوسایټي کې کس شیز ته مونږ هغه وکړو چې زنانه ورمخې شنو چې فلانی کس وسوي نه فلانی کس وسوي چې د حج نه ده د دې کور والا ده دغه شانتي کومګه د مسایل ګورو د دې څنګه مونږ سارت اوټ کوو د مسایل ګوره داسې دا چې کوم ځای کې کتا سوای فیملی رکاوټ جوړیږي کنه نو الته کې هغه پوش او هغه فیسیلیټیشن هم فیملی نه ملاويږي لکه انګریزي کې عموما دا یو متل دی چې وی بیهایند ایوری سکسسفل مین دیر از ا وومن خو زما دا خیال مطلب دا شو چې هر کامیاب سړی د شاته یو خزوي نو هغه خزوي که خور وی که مور وی چې سو کم وی خو زما دا خیال دی چې بیهایند ایوری سکسسفل وومن دیر از ا مان اولسو چې هر کامیاب خزه شاته هم یو نارینه هغه د پلار په شکل کې هغه د روډ په شکل کې که د زوی په شکل کې د خاوند په شکل کې او بعض اوقات د کولیګز په شکل کې بالکل که تاسو دلته ناشته نو مطلب چې تاسو د انوایرنمنت داسې دی چې تاسو دلته کې ناشته شي کنه دا تاسو کولیګز چې په کم کیپاسټي کې دي سبا سینیئرز وی سبا جونیئرز وی خودي تر سوچ د فیملی خبره دا آی تھنک دا مسله دومره د فیملی پر سے نه وی دا تاسو د خپل سوشل سټانډینګ هم وی او د فیملی ایکسپوجر او د ایجوکیشن هم وی اوس ډیر داسې علاقې دي چې مونږه کم خپل د دیسی می بیکورډ علاقې ګڼو خو اوس ما تاسو ته وایي کرک کې ټولو کې زیات لیول اف ایجوکیشن دی ٹھیک ہے په نسبت د پخوارم پخوار خو داسې زیاته کنه سنټر دی ارسو چرته نه راغلی ایگزیکټلی ټول پښتونخوا نه پخوار طرف ته دی لگا لارې کتلی وی چې سبق دی جابز دی اوسیدونکو هغه دی نو ارسو دلته کې راځي پخوار کې په پښتنو کې به تاسو ته ډیر کم داسې کس ملو شي چې هغه وي د پخوار ما بالکل د سیمه ټیک ده نو دغه خبره ده نو فیملی چې کوم ځای کې تاسو وایي او چې څنګه تاسو وي بالکل مسله اله راشي چې لونه یا زنانه پیغلی شي هغه مسله راشي چې بیا کوي ته سکول ته کالج ته تلل دي سوک بای بوزي یا په موټر ټانګه پس شي کې بسي دای شو خو ما خیال دا نه دی چې فیملی چرم دا غواړي چې داغي لونو د پاره بهتري ونشي او د معاشره اوس که یو ماشومه ده او هغه سکول ته یوازې نشي تللی لاره ده هغه انډرسټانډبل خبره ده چې هغه نه پریتي او بیا دا د زموږ ډېر ماشومان چې دی هغه دلته هوسټلو ته راشي هغه کالجونه دي او هغه پروفیشنل کالجونه دي نو چې چرته کې زما خو دا خیال دی چې د فیملی کاغه بیریئر جوړیږي هغه نه زیات د فیسیلیټیشن دی لاکه د فیملی فیسیلیټیشن نه او دې کې څه تاسو ایمیډیټ فیملی نه د ایکسټینډډ فیملی دا چې کم خبرې کوي هغه پکې دي نو چې د هغه فیسیلیټیشن هم نه نو به تاسو دلته ناست وای نه به دلته ناست
بالکل میم دیک څه کلچرل مونږه که وګورو نو هغه شانتي رکاوټونه پکې راځي. ګوره ما تاسو ته دا وې چې زما په خیال کې د فیملی خبره کول کلچر خبره کول مسله دا نه دي، مسله تاسو سوشل سټانډینګ کې بالکل ک اوس زه تاسو خو یو کلچر نه تعلق لرو کنه پښتانه دي ټیک شو ای وی ټی خیبر ځان له د پښتو چینل دی نو کدا د کلچر مسله وکنه نو زه بیا هم دغه وایم چې زه تاسو بدلته نو بالکل او که څوک دلته نشي راتلی نو ټیک شو سبا هغه ته زیات د کلچر مسله نه وي، هغه ته مسله هغه وي چې هغه فلانه بسوي او ډینګری بسوي او ما هغه مایند کې وی خو یو شی دی چې اوور د ټایم دا شی چینج راغلی دی نن تقریبا رفلی او شل کاله مخکې مونږه یونیورسيټي د طرفه نه انډیا ته تللی او ما یو کلیګ راغلی هغه ما ته وی راشه ک زی ټي وی له انټرویو ورکوي اټ دیٹ ټایم آی سیډ نا زی ټي وی له انټرویو دی له ورکوم چې یو خو به کلی کې خلک وایي چې لاړه انډیا ته سړو سره او بل چلته لاړو بزی ټي وی انټرویو غانې ور کوي اوس سماغه پوزیشن نه دی زموږ په معاشره کې ایج هم یو ډېر لوی فیکٹر دی چې هغه تعالی ډېر زیات لیبرټیز درکې بالکل د سره دا څه میم زموږ حکومت زموږ ګورنمنت څه د سکه کولای شي چې زنانه با اختیار کېدلی شي څه د فیسیلیټیشن چې تر څو دی کنه که زموږ کانسټیټیوشن امراواله هغه زنانو له حق ورکړي دی دله چې لو ته مخامخ ټول زنانو ایکوالټی شته سره مسله د ګورنمنت نه ده ګورنمنت خو چې څومره با اختیار کولی شي هغه کوي په کاغذونو کې بالکل مسله د غي لاس امپلیمنټیشن دا او چې څومره حد پورې هغه لاس دي هغه رائټس دي هغه حقوق چې دي هغه بیا زموږ انسټیټیوشنز چې دي په معاشره کې هغه څومره حد پورې هغه خبره مانی او هغه شانته په عمل کوي چې څنګه ته ایکسپیکټډ مسله دا شي کني ګورنمنت خو تاسو ګوره کې پی ګورنمنت ټول هغه روبه ګورنمنت دی چې کوم ټولو کې زیات پرو وومن لاس پاس کړي په دې لاسکاله بالکل خو اوس هغه نه باوجود هم ولې د زنانو مسله دا هغه نه باوجود هم ولې زموږ جندر انډیکس ګیپ چې دی هغه موږ په 254 ممالکو کې چره په 252 یو چره په 253 یو هغه ریزن دا دی چې پریکټیکلی سيزونه نکېږي او ولې نکېږي د لچ بیا زموږه پرایورټیز نور شي میم عمدغه یو شی سم دینه ریلیټډ کز زما په مایند کې اوس یو کوېسچن دی چې لایک زموږه میل چې کوم دی او ما خبره چې زنانه با اختیار جوړول د پاره او زموږ نارینه ته بکار دی چې هغه څه پوینټس باندې اتحاد وکړي یا څه پوینټس باندې اګری شي نو هغه کم پوینټس چې پاغي باندې به اګری کړي تعلیم باندې ډیفینیټلی هغه پلار مور هغه ټول ورته ورکوي تاسو مخکې خبره وکړه کنه ټولو کې اهم رول چې دی کنه هغه فیملی ادا کوي چې کوم کور کې ماشومه با اختیار نه او با اختیار زما مطلب دا دی چې هغه ته چويس نه ملاويږي ایجوکیشن ډېر لري خبرې دي چې هغه نه څوک دا ته پوښتنه کوي چې ته څه خوړل غواړې نن تاله څه پاخه کو ته د کم رنگ جوړه غواړې بالکل ٹھیک شو کور نه هغه اختیار نه ملاويږي او چې وړې ماشومان هغه دا خو نه وي چې مونږ زو او چرته خیبر فتح کوو کنه بالکل هغه خدا واړه سيزونه دي او بیا چرته چې هغه کوم کورونو کې حق ملاويږي جنکو ته هغه جنکه زیات کانفیډنٹ وی هغه زیات با اعتمادي هغه کې زیات وي نو چې هغه خود اعتمادي هغه کې زیات وي نو چې هغه سباله معاشره ته راوځي هغه خود اعتمادي بیا معاشره کې ترانسلیټ کیږي نو دا ډېر ضروری ده چې هغه ډومبه امپاورمنت ته کړمبه خود اعتمادي دا که خود اختیاري دا هغه کور نه شروع کی هغه نه پس سوسایټي زموږ نو چې تاسو ګوره کو هغه صرف جنې لاره هغه لکلم چې هغه کانفیډنس الکتم خو الکانو یو فائدہ دا وی کا کانفیډنس ای ته کور کې نه ملاويږي ای ته بار ملاوي دي شي مرګرو سره یو بل سره خو بیا د کوډ جنکه هغه کانفیډنس بار نشي حاصلولې تر سوچ کور نه کانفیډنس نه ملاويږي هغه ماشومه چې کله پیغله شي لوي شي هغه کانفیډنس هغه بار نشي دله نو ډېر ضروری ده چې هغه کانفیډنس ماشومواله نه یو جنې لم کور کې ملاويږي بالکل هم د سره او میم څه د سکیم وی چې مطلب هغه ما خبره چې میل د فرندز نه ملو شي خو صرف فیمیلز کا فرندز سره ما شانتي لایک ګیټ ټوګیدر شو یا د هغه سه ایجوکیشنل مشورې یا د سه جاب مشورې د هغه فیملی سره هغه شانتي کې نه کوي چې څنګه فرندز سره کوي فیمیلز کې سوسایټي کې ما زیاتر فیمیلز نن سبا جنریشن کې کتلې دي نو هغه ته آیا دغه شیس کول پکار دي چې هغه فیملی نه علاوه فرندز دا صرف د جنکو مسله ما ته لګي سړی زیات فیملی سره نه شیر کوي بل نسبت جنکه بیا هم شیر کوي
بیکاز د سړو ډیر ماته لګي چې بهر ریسپانسبিলিټیز هم داسې وي چې آی تھنک د فیملیز کانټیکسټ باغې نه پیږي کنه په دفتر کې یو چل کیږي بالکل نو کور کې څه پته چې هغه دفتر کې فلانه څوک دی ډینګره څوک دی داسې دی دا وشو دا ونه شو نو ما په خیال کې چې او بعض اوقات مسله چې وی هغه هم د فیملی مسله وي نو د فیملی مسله فیملی سره خو ډیسکس کول ګران شي نو زما په خیال کې د کوم څه پته خبره نه ده چې بنده فرند سره زما او ما ته داسې لګي چې زموږه معاشره کې یو ډیر ښه تعلق دی د فرندشپ دله چې کومي خبره آی تھنک مونږ لکه یو د خلکو ته چې د سایکیاټریست اجت پیخيږي زموږه مرګري هغه رول پورا کوي ट्रू मैम हमदा शांति वेली शिकायत चे दोस्त को बिल्कुल अगर किसी बात की समझ अपने मसाइल की नहीं आती लेकिन अगले को मशवरा अच्छा दे देते हैं कला कला सिर्फ खबर अकूली का ना बस जे खबर हम बंदो की लग जड़ बोझ हल्कशी मैम सोसाइटी ने अलावा जमुंग वाड़ो फीमेल्स कम खबरों को द अगई होम हमदा शांति मसाइल भी एजुकेशन ना जॉब हवाले से नॉर्मल रूटीन की दागई च कम शिजुन दागई फेस की या ढेर ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई एंड दे आर हाइडिंग दिस थिंग फ्रॉम देयर फैमिली नो अगई प पॉइंट ऑफ व्यू कमुंगा आगा खबर को नो आया जमुंगा स फैमिली ता या स मदर ता या स दस के जमुंगा मशर त पकार दे च आगा पदीवान दे लग आगा भी क्या नज़र डालो उस चीज़ पे خو د دې زم چې جواب تاسو ما ته راکړئ لیکن ورکوټ شان د مینه پستا هر کله یو ځل بیا میډم سره ډسکشن روانو میم ما څنګه ته پوسټ کړو زموږ اکثر سوسایټي کې واړه جنکیانی چې کنه هغه هم دغه وي کنه چې لکه زموږ چې څو ورته مشرانو وي چې بھئی دا کار مکو دا د سکه نو ما وومن امپاورمنٹ خپل لګ امپلیمنٹ کوي یا د سکه پوینټس په امپلیمنٹ کوي چې بھئی یہ آپ کے لیے اچھا ہے یا اچھا نہیں ہے دا ټول نه پہله زموږ نیو جنریشن ورته وي ته نه پوهیږي دغه لیکینا کاغه موري کاغه پلاری نو هغه په حواله سره مم لک په دی باندې کتا خبرو کې نو څنګه هغه کنټرول کول دي کې زه لګ کسور چې دی کنه هغه د والدین او د مور پلار هم کړه ما دله چې ټیک دا نن سبا سوشل چیلنجز ډیر زیات شو مې بي زما جنریشن تا زیات نه زیات چیلنج چې به نو مخکې به پی ټی وی او پکې وی سی آر راغی زیات نه زیات هغه نه پس ډیش راغی خو بهرحال یو کنټرول به ساتل کېده په ارسه باندې ایون چې ډیش ټي وی راغی نو دا بهرني سټلایټ چینلز پر راتلغی خپل ټایم ډیر لیمیټډ خو چې لیمیټډ نه مو مطلب وی سی آر باندې بم یو روک ټوکو چې به کم فلم ګوره ولې ګوره سلا ګوره څنګه ګوره یو نو مونږ ته پتا و چې مونږ سکتی شو سن شو کته نو یو دا نن سبا پیرنټس لا چیلنج دا دی چې دا سوشل میډیا مانیټر کول ډیر ګران او ماشومان هغه نه منې کوله هم نشه دی چې نن سبا خو ډیر ماشومانو ته اساینمنټس داسې ملاويږي چې به د ویب هغه کیږي بالکل خو دا ضرور نظر کې ساتل پکار دي چې واړه کئی سلکیا دي په سوشل میډیا دیلا او زما په خیال کې اوس هم یو حد نه پس تاسو واړه نشي کنټرول کوله خو لګ ټایم چې دی هغه ورکول پکار دي او هغه آی تھنک هغه کې لکه کیمرا غلې دي چې چرته واړه موبایل سره ناشتي مور پلارم ناشتي بالکل عمده سی نو چې تاسو بیا په خپل ناشته نو هغه وسنګ سکرین ټایم نه منې کوي نو د لپاره زوی ما چې د کې پرهاپس د وړو دومره قصور نه دي او کدا سه واړو وی چې لکه مشرق اورته وي یا مشر اورته وي چې سبب ته نه پیږي چې زسکو بیا د کې د پیرنټس رول څه شو چې ګوره وخت بدل شو ټیک دا وخت سره تقاضې هم بدلیږي خو زما په خیال کې د تمیز ډیفینیشن خپل پځای وي چې کورټیس کېدل ماته نه لګي چې ټیک دا لګ ډېر پیمانه به بدل شي د کورټیسي خو بهرحال یو جنرال کورټیسي یو ډیسنسي تمیز خپل پځای پکار دی میم یو بل سوال دی موږ سره دلته کې چې مطلب موږ څنګه یقیني جوړ کو دغه شانت کې چې خواتین ته یو ایکوالټي جابس یا وسایل ورته پرووایډ کو معاشي طریقې سره کوم جوړ که تاسو د اکونومیک اپورټونټیز یا معاشي اپورټونټیز خبره کوي کنه ګوره نو په پلیټ کې خود له سو کپ سره نظر کوي ایگزیکټلی چې دا د راشه والے نو مهنت خو وکوي ٹھیک شو صرف دې کې دا چې هغه فیسیلیټیشن فیملی نم راتلی شي هغه فیسیلیټیشن ټیچرز نم راتلی شي چې تاسو هغه گایډ کې چې فار ایگزامپل چې کوم د مینجمنت سټوډنټس دي یا د بزنس سټوډنټ دي چې تاسو سيزونو ته پریکټیکلی گایډ کې او دا څه کوي عموما ټیچرز او فیمیلز چې دي آی تھنک هغه ته بیا لک خصوصي لک انکریجمنٹ پکاري دی چې زموږه معاشره کې چې څنګه ما تاسو ته چې جنکو کې هغه خود اعتمادي نوي او هغه خود اعتمادي چې دا هغه
پیرنټس هم تاسو کې پیدا کوي هغه استادان هم پیدا کوي بعض اوقات تاسو پیرس هم پیدا کوي چې مرګري وي تاسو هغه هم پیدا کوي نو ګوره چې کوم زموږ د ملک حالات دي فرانکلی هغه کې تاسو ته خصوص لکه معاشي اپورتونټی چې دا د لا لکه پلیټ کې خونه درکړي نو هغه اپورتونټی په خپل پیدا کوي او بیا وایم هغه با کار نه کیږي دا نشي کېدای چې تاسو کور کې ناسته وای چې او جما خو ټاپ کو پکار د ما خو ار فرم مال جاب را کی او چې زه چرته اپلای نم کوم نه ماته جاب ملاو شي دا څه نشي کېدای دله چې دا جدوجہد چې ده کنه دا اخره پورې کوي چې کوم ځکه کې او صرف زنانه نه خو بالخصوص زنانه او نارینه جدوجہد خو آی تھنک چې ترسو بنده ژوندۍ هغه په یو یا په بل فارم کې اور چې څومره مهنت کوو هغه عمر صلی الله تعالی خبر کوي ڈیفینیٹلی عمدہ کوي کنه هغه زموږ مشران هم وایي چې آپ محنت کرو تو اس کا صلہ مل جاتا ہے دغه نه چې آرام سره کینو اور نیواله مونږ جوړ کړی نه مونږ دا خپل خپلې تر بالکل ایگزیکټلی بالکل میم دا خبره ده میم دې نه علاوه کومه ګورو زموږ څومره هم کتون کې زم چې هغه ته یو میسج وومن امپاورمنت په تھرو باندې کوورته ورکي او بیا د خبر نتورک په تھرو ورکي نظم چې هغه ډیر خوي او څه د سی میسج زموږ هغه زنانه ته چې کوم اوس په ټي وي سکرین باندې مونږ ګورو یا تاسو ګورئ نو څه د میسج به کنوي کوي ورته زما ډیر سمپل میسج دی چې سم کوي کنه هغه کې زړه پکار دی هغه کوکینګ هم وي دله زما ډیر سخت دا بیلیف دی چې کم کس د زړه نه کوي کوکینګ بالکل دغه په هغه کوکینګ خوند بل شانتي وي ټرو دله اکثر زمونږه چې مونږه واړیو کنه نو مونږه ټول خپل د میندو د لاس خوراک ډیر خوخي دله چې هغه زړه سره کوي ماشاءالله نو د دې لپاره چې سکار مونږ کو ډیر ضروری ده چې زړه نه کو او هغه نه چې لا زیات ضروری ده هغه دا چې دیانتدار او مهنت سره بیکاز دا شی ما په خپل ایکسپیرینس کړی چې چرته استا نیت صفاوي التلاره په خپل خدای پاک جوړه بشک نو مهنت نیت او زړه سره کار کول دغه درې ونه کنیکشن یو جوړیږي ورسره بالکل هم داسې کې وکړي او نو شیروان بھائی هم زمونږ تقریبا شامی کباب هم تیار شو بالکل جی بالکل داغه که ریسیپی زم چې تاسو یو خای اور میم زم چې هغه تاسو ته دلته کې سرو کو خو لیکن نو شیروان بھائی تاسو د شامی کباب ریسیپی ناظرین زموږ ټول مخکې چې ما کم دی ما نیم کیلو کیما غشتي و امه صفا کړه غنه پس کم دی کې ما تقریبا یو پیاله چڼو دال غشتو چڼو دال په تقریبا 3 دانې ما کې لوګانه کړو امه خخ کله بوایل کړو چې نرم شو ګرمه مساله تقریبا 3 ټوکرې دارچینی او لاچی دا به تاسو بوایل کېدو دوران کې واچوي مالګه به تاسو خپل ټیسټ سره واچوي اخر کې چې کم دی د کې تاسو جی دنیا واچوي او سور مرچکی او زیرا دا ټول به تاسو بلندر کې چې کوم دی ګرانډ کې دا مصالې او سر بسو ثابت مرچ کې دا چې ګرانډ شي دا به د کې مکس کې او دینه به کیما جوړه هغه ماشين نه مو باسه اخر کې چې کوم دی تاسو دنیا پودینا که تاسو شین پیاز وی ټیک ته کني شین پیاز ما چې شین مرچ کې او چې تاسو دې نارینه ریکټ کې او دې کې مکس کې او چې کله دا ختیار شي بیا به انده کې ډریپ کې او فرای به کې بس थैंक यू नौशरवान भाई دا دومره لوی ریسیپی دی خو او دا به مونږ کور کې اپلای کوو میډم خو ماته پتا غي کوکینګ خپل کوي اور دا به زه اپلای کوم دی بس ته کور کې ثانک یو میډم ډیره مهرباني اور ډیر خو لګیدل امید لرم چې دا نن کوم خې خبرې وي میډم وکړلې او اویرنس پکې زموږ سوسایټي کې پکار دی هر وړې نه وړې خبرې باندې خپل ډیر خیال ساتي اور سپیشلی د پیرنټس خیال ساتي اور خیبر نیټورک ته سپیشل دعاګانې کوي د دوی الله پامان